بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فبر محمد وأهل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان سید الشهدا محرم الحرام وم وریزه ده منصوبه ده د مولا امام حسن مجتبی علیه السلام فرزند ارجمن حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام پسې اهل بیتو کې تاسو څه چوتا سترګې وغړوئ د خاندان کې دلته فضایلو کمالاتو تعلق عمر سره نه دی. قاسم علیه السلام گرچه کربلا واقعې کې 13 سال یا ځنه روایتو په مطابق 11 سال عمر و، خو اهل بیتو خاندان داسې دی چې دلته فضایلو تعلق فضیلتو تعلق عمر سره ایج سره تړلی نه دی. دلته د فضیلت معیار دا نه دی چې عمر یې څومره دی، دلته فضیلت معیار حقیقت سره دی. صرف خاندان عصمت و طهارت حقیقت او پیژنده بیا تو تخپلا پاته لګیږي چې هر څومره عمر کام ویلی نه وي هغه اندوره صاحب کمالات دی. که چیرې دوی فضیلتو کمالاتو تعلق حقیقت سره نه وی نو دغ خاندان نه به پنځم باب الحوایج د شپږو میاشتو شهزاده علي اصغر نه جوړېدلو. نن ما و تاسو شهزاده علي اصغر علیه السلام سره تمسک کوو توسل کوو، دا تاسو ته وړه هسته ونه بریخیږي، دا ظاهر کې عمر صاحب سا ششمها ده خود 100 ساله پیر کامل و مرشد نه دی درجه ډیره بلنده ده. کله کله داغه نقطې څه ذکر کوم ایدی واجه ده دا نوٹ کوی د سره ایمو ځنه وخت کې ذهنو کې عقیدتی اعتبار سره اهل بیت کدای شي نگاهی مواغوي څه هغه نگاه کدای شي ته په کار دی څه کربلا کې و صحابي ته هغه نگاه وکي. کربلا کوم شهدا دي هغه څوره درجه ده ځنه وخت کې مو ذهنو کې کم معرفته واجینا کم عقیدته واجینا ماغه د صحابه او ماغه د کربلا شهدا او درجه مو ذهن کې امامانو ته نیولې وي. لګ د خاندانو پیژندوي، لګي دوی وړا او پیژندوي، کم عمر یا او پیژندوي، ششمها یا او پیژندوي. لذا دا کومي مخصوصي وريزي دي دا پکار دی څه مخصوصا دوی په نامه پکار دی منو شي سره کومه مینا کوم محبت کوم عقیدات ده هغه واجه ده چې خلکو معرفتی زاویه بلند شوی ده. سوچ مده خبره تا کله چې تو معرفت زاویه سطح بلند شي بیا غ شخصیت ته خپې جندې بیا غ سه تو توسل تعلق واسطه ډیره ښه جوړیږي. لکه سوره مینه تاسو ابو الفضل العباس سره ده دینا کامه مینا پکار ده شهزاده علی اکبر علیه السلام و قاسم سره پکار ده نوی اندوره مینا پکار ده شخصیاتو سره وی و ده خدا معرفت پکار ده ما و تاسو دغه پروګرامونه مجلسونه پکار ده زیات شي و دا مخصوصي ورځ کال کې کم از کم د واورزه شهزاده
قاسم علیه السلام په نامې دی پکار دی، مخصوص دی په نامې منوشي پکار دی. لذا زه د کام ټایم کې مختصر غونډې څه مطلب تاسو خدمت کې عرض کوم که صاحب قرآن ته کستر کې وغړوي مو تاسو ته عرض وکړلو څه اهل بیت غرانې د کمالاتو د فیوزاتو د برکاتو د فضایل تعلق عمر سره نه دی. که عمر سره وې قرآن نه دلیل در کوم. قرآن کې ټولو نه واړی سورې یا سوره نصر حساب شوی دی یا سوره کوثر حساب شوی دی. ایو طرف ته څومره وړه مختصره سوره ده، دو درو آیونه پورته نه ده مشتمله. سوره مختصره ده، اندوره بحر بیکران سمندر نه ډاکی سوری دی. دا ته وړو کې نگاه نشي کوای. انداز سوره کوثر کفی ده صدات قرآن معجزه وګڼي. فصاحت و بلاغت کی دی درجه دومره اوچاتا س عربو کې فصاحت و بلاغت باندې ډیر زیات غرور کېدلو. عربو و ټولو زیات فصاحت و بلاغت باندې انا خیالا. هغوی بقاعده فصاحت و بلاغت کې معلقات سبعه لیکلی وو. هغه و قصیدې هغه د خانه کعبه باندې لټکاو کړي وي. غرور به پکولو څه دغه چوک مقابله کوي شي فصاحت و بلاغت کې. څکله پروردگار طرف نه سوره کوثر نازله شولا، خپل حبیب ته پیغمبر ته ویلا پروردگار عالم ای حبیب دما دا سوره کوثر دغه معلقات سبعه قصائد سبعه په مقابله کې خانه کعبه باندې ولګاوه. مګر دغه خلکو ته پاته ولګي چې فصاحت او بلاغت کوم ځای کې ده. څکله سوره کوثر ولګیدلا په سبیل مشرکین مکه څکله دا عظیمه سوره ایدی عظیم فصاحت و بلاغت ولیدلو فوراً آغا وکسیدی څه لټکاو کړي وی هغه ټولی رکوزې کړلې ویلې سوره کوثر سره مقابله نشوي کولا. نو دا عظیمه سوره ده نه یاد وساته. ایمو دا نگاه غلط ده چې کوم کس ته وړو کې نظیر کې روشي هغه ته کام وګڼي. دا نگاه غلط ده چې ما او تاسو ته کوم کس ډیر الوار ډیر غټ ډاک وبریخیږي هغه ما او تاسو غټ وګڼو. دا نگاه غلط ده. په کار ده زاویه دغ مکتب شاګرد څه کله یې حسینی مدرسې شاګرد څه کله یې نگاه بدل نه وی بیا به معیار بدلوي. بیا په کار دی چې ته هغه عینک څه بهر د چولی دی دغه مدرسې کې د حسینی مدرسې کې دا عینک په کار دی ته وبسې دیږي کې معیار په کار دی ته دا نوی مو فوټو سره چا قد نه سبو مو فوټو سره چا کمال نه خېڅو فوټونه وکسو څو فوټه دی څور الوړ دی الوړ خلق ډیر تیر شوی دی خو هیڅ کمالات ورکی نه وو. یا الوړو د مو تقلید نه کوو مو د پیشویان نمنو دی دار ته سکلا تو سار یخه ده. نو معیار ده نه ده یاد وساته. ایمو ناپنے والا معیار ایمو طریقه کار بدل ده دوی سرا دل تمو عینک دسی وبسلی دی څه آغا خلق څه خپل وخت کې خلیفہ وقت یزید نه ډریدل ټول کنجو ته شوی وو که صحابه وو که ابن صحابه وو که تابعین وو هیچ چا یزید سره مقابله نشو کولای. اما د دغ در سید الشهدا و شریکت الحسین بی بی راپاڅېدله هغه یزید حقیقت دنیا ته وخیلو چې یزید هیڅ شای نه ده. نن یا رسوا و شرمنده کړی دی. دغ دار کې نگاه بدلیږي. کیدای شي یو کس یو قدرت وی چا د پاره اما دغ دار شاګردانو د پاره هغه هیڅ نه دي. لکه نن د دغ دار یو ادنا شاګرد سید علی خامنه‌ای حفظه الله یا حسن نصر الله هغه عظیم لیډر د حزب الله څنګه اسرائیل څنګه نه 22 ممالک عربو 57 ممالک ټوټل د مسلمانو ډریږي کونشته شوی دی او حسن نصر الله به بانګ دوحل په ډګر یی څه اسرائیل د عنکبوت جو هغه ګډاله پشانته منځاله پشانته حیثیت لري دی هیڅ طاقت نشته ده. او نن یا که شکست دو چار کړي ده اسرائیل غونته کې دندان شکن امریکای غونته کې قدرت حسینی مدرسې شاګردانو شکست سره روبرو کړي ده. دغه مکتب باندې فخر وکوي چې ما او تاسو دغه مکتب سره تعلق لرو. نقطه مدد تارس کې یاد وساته چا ظاهر نه
چا ظاهر نه متاثر کېدلی مو مکتب کې نشته دی. سوچ می خبرې ته چا ظاهر نه متاثر کېدلی مو مکتب کې نشتا. مو حقیقت ته سترګې غړو، مو باطن ته سترګې غړو چې دا باطن کې څومره دی، دی حقیقت څومره دی. کھوکھلے نظامونه مو نه ډریږو. دی مثال زه درکوم او تاسو د لباس ته چې وایي لباس یوه معنا دا یاده، لباس یوه معنا فریب ته ویلی شي، دوکا ویلی. دغه لباس انسان چې یو قسم ته خال دوکي کی چي کیدای شي باد سړی د ته ښه وښیي، ښه سړی د ته باد وښیي. دی دلیل دا دی که صحیح معاشره کې اکثر دا وي که نه څه چا قیمتي جامې چولی وي، استري جامې چولی وي، ډېرې زرک و برک والا جامې چولی وي، هغه ما تاسو احترام ډېر کوو چې دی دا جامې دا شی چولی دي، لباس یې دا شی دی، ظاهر ته سترګې غړو، اندا دوکا دی که نه. دې په مقابله کې کیدای شي یو کس لباس هشی نه وي چولی، دوره قیمتي لباس نه وي چولی، ساده لباس یې چولی وي. کیدای شي ګوړې دا شی نه وي، ساده ګوړې وي، لباس ساده وي، ظاهر ساده وي. اما تاسو معاشره کې دکاندار څه خلک دور احترام نه کوي، حالانکہ حقیقت دی برعکس ہے. ایسے ہی کسی کی ظاہری صورت پر مت جاؤ، حقیقت دی برعکس ہے. ضروری نہ دے څه غټو ګوړو والا غټو بنگلو والا خامخا مغا قابل قدر مغا قابل احترام و صاحب کمالات وي، دا شی نه ده، لازم نه ده. مولا علی یو قول دی زمن کې مولا خپل الفاظ ادا کړی دي. مولا ای څه ما لبست علی نفسی ولا لبس علی، دنیا یاد وستی، دنیا والا دوکې کې کیدای شي، دنیا والا دوکا خوړای شي، لباسونا جمونا بنگلونا گاډونا دنیا پرستینا. اما ز علی ابن ابي طالب هغه سي هستیم څه اوسه پورې نه علی چاته دوکا ور کړی دی، نه علی چا دوکا کړی دی. یا نا لباس واجنا مولا کائنات چاته دوکا ور کړلا، نه چا لباسو واجنا علی دوکې کې پریوتلو. علی مکتب والا پکار دی اندا شیوی، نه چا لباسو نه متاثر شي دوکا وخره، نه ځنه لباسو نه واچي چاته دوکا ور کې. دا د علی مکتب والا و شیوا ده قربان مشم. مو د طرز وکړلو څه دا هغه سه غرانه ده څه دی غرانه کې ته وړو کې غټ تسترګي ماغړا وا. دا ټول صاحب کمالات دی، دا رسیدلی دی. ما کوم آیات ته تلاوت ک انا اعطیناک الکوثر، پروردگار علم د خندان په باره کې چې مو اے حبیبه تو ته کوثر دیر کړلو، خیر کثیر مدیر کو، خیر مطلق مدیر کو، کمال ہی کمال مدیر کړلو. تفاسیر ته څکله لوړ شوی، تفاسیر کې ویلي دي چې دینه مراد وجود حضرت زهرا سلام الله علیها ده. اللهم صل علی محمد. یعنی پروردگار ہوتے ہی چاہے حبیب دما تو تم آغا عظیم کمال ہستی دیر کڑلا چاہا نما ورمنا زہرا سلام اللہ علیہ دے. کسا قرآن تا کستر گی وقڑے قرآن دوا قسم تا نزول کڑے دے. تو علماء نوری دلی دی یو نزول دفعی دے، یو نزول تدریجی دے. دفعی مطلب دے چھ یو وار یا ټول قرآن نازل شوے دے. نزول دفعی کله شوه ده شب قدر کې. ټول قرآن د پیغمبر وجود ته سینې ته یک یو ټایم کې خدای رستولی ده. انا انزلناه فی لیلة القدر مراد انده ده چې دا قرآن مدنیا ټوله نازل کړی ده. ای قرآن یو بل نزول ده سټپ وایز تدریجن ورو ورو یوا یوا آیا یوا یوا سورہ نازل شوی ده. 23 سال پیغمبر رسالات و نبوت دور و دغ رسالات و نبوت دور کی 23 سال دور کی قرآن ورو ورو پیغمبر ترتللو پراشولو. دیتے مجھے نزول تدریجی د قرآن یعنی ورو ورو دا ټوله قرآن پیغمبر ترغلے دے. دا د قرآن سامت کے ساتھ ہے، اما قرآن ناطق تسروش اغاہم دا شہد ہے. لکه څنګه قرآن سامت دو شکلوں کې نازل شوه ده. یو وری دفعی شکل کې اټوله قرآن یو وری نازل شوه ده. اندی شان سره قرآن سامتا دفعی شکل کې نازل شوه ده، تدریجی شکل کې نازل شوه ده. دفعی شکل کې کسوی پروردگار عالم د دغ دفعی شکل بندوبست کله کړي ده. خپل حبیب ته ویلا ای حبیب دوما زیو قرآن در کوم، هغه قرآن مکمل ده، هغه مکمل ہستی دے. اٹول ائمہ اندالتا دی، اٹول اولیاء اندالتا دی. خدا
قرآن دسی ندیر کوم، آمادگی سے دیر کوم، تیاری سے دیر کوم. حبیب دوما غار حرا تا لوٹ شا 40 دن ریاضت و عبادت و مناجات خدای سر وکا. کلا حبیب خدا 40 دن مناجات وکرل، جبریل ورتا بهشت نا آغا د بهشت برین والا آغا میوار اوڑلا، میوائی چکل او خڑلا، پیغمبر خونی تراغللو، د بی بی وجود خدای ویر کرلو. خدیجت الکبرا تا بی بی خدیجہ تا آغا عظیمہ ورمن ویر کرلا. قرآن ناتے کے یو وارے پیغمبر تا ویر کرلو. سم مسلمانو تا دائم او مسلمانو چکل اخپل حبیب تا خدای ورا قرآن آغا قرآن ناتک چبی بی شکل کے دے، اہل بیتو شکل کے دے، ورمن شکل کے دے. آغا چکل ویر کئی امدگے و تیرینا بغیر نویر کئی. او مسلمانو توسو تا اہل بیتو بی بی مینا بغیر دا طہارات نا نشی ملوے دائے. دفعی شکل کی داغا قرآن ناتیک ورمن زہرا سلام اللہ علیہ وجود شکل کے خدای ویر کڑے دے. آٹول ائمہ ام الائمہ دے ورمن زہرا سلام اللہ علیہ. آٹول ائمہ و جم شدہ ہستی مکمل ہستی چٹولا ائمہ را جامع کی ورمن ورنہ جوڑی گی دسے بدتا ہویا. دفعی شکل کے بی بی ویر کڑے دے. تدریجی شکل کے چکلا خدای دا قرآن ناتیک ویر کڑے دے. فی اسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ اندہ اہل بیت و ہستیان مختلف ہستیان امامان رغلی دی اسلابنا پاک و مطہر و ارحام ترغلی دی مختلف وجودو کے ایدوئے ماو توسوتا نمونی موجودی دی. اگوئی نا ایوان نمونا اندادے صدقومی ہستے پا باری کی نن توسو رجام مشیوئی ہوئی. حضرت قاسم علیہ السلام خوش قسمتی یو یزدارو صدق خاندان اسمت و طهارت سره مینه ده الفات مده او دغه مینه تاسو ته هدیه کی دیر کړي شوی ده. دغه مینه ډیر زیات قدر وکړو. یو کله صلوات واستای محمد و آل محمد باندې اللهم محمد. نو تاسو خدمت کیو تمهید جوړ کړي و کسا قرآن دفعی د پیغمبر ورمنه ده. تدریجی قرآن شکل کی زمیلو شوی دی اغا اہل بیت یو ہستی وی دوی زمن و اولاد دی. دغو بچے و تا اولاد و تا معمولی نظر و نکوی تا معمولی ہستے نا دی. دا قاسم حضرت قاسم علیہ السلام دی امام حسن مجتبی فرزند دی ارجمن وڑو کے ہستی نا دے معمولی ہستے نا دے. دا پکار دے بررسی شی تحقیق وربان دے وشی دی باندے پکار دے جلسے کی گدولی شی ایدی شخصیات پیشن گولے دو پارا دیر لوی سفر لگی گی. قاسم علیہ السلام آغا عظیمہ ہستی دے سا لفظ مانا یا اندہ دے. قاسم سے مانا دے یعنی تقسیم کرنے والا، تقسیم کرنے والا. کربلا میدان کی سکیلا روزیا یو رجز الویلی اشعار دی دشمن دا پار الویلی خپل شجاعت ہنر ورکے خیل دے سمو کم خاندان سره تعلق لرو. خدای رحمو کہ یو شاعر دے اردو زبان نمائی موتنہ رسی بل موتنہ دا غزال نوٹ کردے دے اغا بقیدائی اغ رجز اردو کی یو قسم تا ٹرانسلیٹ کردے دے اشعار و شکل کے. کل حسن مجتبی میدان تروشی اغا تقسیم لاف سے صرف دا غزال پیش کوام سا معنی طرف تے تو سو ذہن لوڑ شی. اغا یہی سکل حضرت قاسم میدان کی دکھنو سرا روبروشی یک تنہا 13 سال 11 سال بچائے دلکاو لخکر سر روبرو شوے دے. نہ خوف شتا نہ ڈور شتا نہ پریشانی شتا. اگر استرگو کی استرگی چاہی الفاظ داد کئی زبردو کی تدکم میں اسمتوں کا سویرا ہوں نام قاسم ہے. میں اسمتوں کا سویرا ہوں نام قاسم ہے. متاع فاطمہ زہرا ہوں نام قاسم ہے. توملا سورمنی نٹول داغا ہستیونی رویت لی دی. میں اسمتوں کا سویرا ہوں نام قاسم ہے. متاع فاطمہ زہرا ہوں نام قاسم ہے. شجاعتوں کی تمنا ہوں نام قاسم ہے. شجاعتوں کی تمنا ہوں نام قاسم ہے میرا. قسیم خلد کا بیٹا ہوں نام قاسم ہے میرا.
قسیم خلد کا بیٹا ہوں نام قاسم ہے میرا کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں اور تمہارے جسموں کو تقسیم کرنے آیا ہوں بارک اللہ یاد وسطوی اهل بیتنا می هم بلا وجه نوی دا ونوی سمونه می کی گدو مثلا تو باندې نما کی گدولی شي ساجد حسین او شلازمه نه د سجدو والا وی کدا شي سره المزه نه کوي خو اهل بیتنا می بیا دا شی ندی اهل بیت باندې کومه نما کی گدولی شي هغه بیک گراوند وی بقاعده هغه کې بقاعده فلسفه موجود وي په کار دغه فلسفې طرف ته انسان متوجه شي نه د قاسم نمان د سینه د یخي شوی دایان دا فلسفه لري څه جنگو کې څومره شجاعت ورکی او ماغه د علی شجاعت گوهر میدان کې خیلی دي زیوا نمونه د ذکر کوم خو یو حدیث ته عرض کوم یو ورځي اندغه مطلب د پاره مولا امام رضا علیه الصلاۃ والسلام نه یو صحابي پښتنه کوي مولا جان لگی دغه خبره وضاحت را توکا ایمو پیغمبر ته ابو القاسم نویلی ای ایمو پیغمبر ته ابو القاسم نویلی ای مولا دوتی څه خا پختنه د وکړه ایمو پیغمبر ته ابو القاسم نامه ځکه ویر کړي شوی دی چې ایمو پیغمبر یو زوایو قاسم نمیدلو قاسم نمیدلو دا پلار دی اغه زوی واجنه دی ته ابو القاسم نویلی شوی دی هغه صحابي د سیو څنګه لګ معرفت لرلو پیغمبر ته دی چې یا رسول الله ز نورا غوړم څه لګ نورا وضاحت رته کی لګیو بل پردار ته څنګ تکا لګیو بل حجابا برطرف کا اهل بیت اوسه څوره مخته چې اندوره د به مخته بیاي خو کوم ساته کی لیول کی مغه لیول کی بیا پته کیږي ای چا لیول یو خلته ده چا لیول سلمان ابو ذر او مقداد ته رسیدلې ده دیږي کې خپل عقیدت او معرفت لګ زیات کې بیا د لیول زیاتیږي سکله پختنه ورنو کډیره دلچسپ وا او تی مولا جان لګي نور وضاحت رتا وکا لګ نور تشریح رتا وکا دیني خو پوش ولم لګ نور مختلوټ شه پیغمبر دوتی چې صحابي خا خبره دو کړه اې دي نور وضاحت دسه ده تو ته پاته وی دا حدیث بدوریدلې وی چې علي ابن ابي طالب ته خدای یو صفات ور کړه دغه صفات ده چې علي قسیم النار والجنه ده مولا کائنات د جنت او جهنم تقسیمون کې داغه هستی ده ویلا بشک یا رسول الله ابن رسول الله دا حدیث موریدلې ده ورته دا حدیث دوریدلې ده دا به دا اوریدلې وی س د علی استاد پیغمبر اکرم ده کائناتو کې د علی استاد چوکیدای نشي مگر رسول خدا نه سوا رسول اکرم نه سوا چوکیدای نشي د رسول خدا شاگرد چوکیدای نشي مگر علی المرتضی نه علاوه سکله دا خبر ورته وکړه س استاد علی ابن ابي طالب رسول خدا ده او تا پاته وی چې استاد پلار بلای شي استاد پلار حسابيږي پس یاد وساته پیغمبر د سیوی چې علی پلار ده علی قسیم النار والجنه ده ازکه پیغمبر ته لقب ملاو شوی ده ابو القاسم یعنی د اغ علی پلار څنګه د جنت او جهنم تقسیمون کې علی ده اغنباد صحابي څخه کله واورید المطمئن شو شکریا ادا کړله او دغه ځکه یو جمله ده بریکټ کې کوم آیت الله تبریزی بزرګوال خدای رحم په وکا غیله افسوس ده کاش کی صحابي دغه ځینې نه ویلاړ لګ نور وضاحت یا وخت وی لګي نور پردے بعد سرګاندی شي وی لګ نور حجابونه با برطرف شي لګ نور معرفت با زیات شوی و داس معمولی هسته نه دی ته داس سطحی نگاه نشوي کوي اندا امام رضا علیه السلام څخه کلا مشهد تلوړ و خراسان ته یو کس امام سمیلو شي فارسی زبان وی امام سیوا مسئله ډیسکس کوي پښتنه ورنه کوي عربی لګ لګ ازداوي ماته ګوړی عربی کې مولا سره خبري شروع کی سوال ونو کی پښتنه ورنو کی امام څکله دی سوال ختم شي مولا سره خبري شروع کی فارسی ژبه کې خډيري فصیح بلیغ فارسی کې مولا د سي فارسی کې اوسه خبري وکي چې غوي محلي وطني فارسی وي مغه کې اوسه گفتگو کې جواب ویر کې مطمئن کی هغه نه بعد هغه ته په خوندي شي مولا ته مولا ایتو فارسی اج ده دوره فصاحت او بلاغت سره
امام دوتی څه امام نشي کېدای څه ټولو نه زیات علم ورسره نوي. کل شیء احصیناه فی امام مبین. مطلب انده ده څه امام هر شی باندې احاطه ده، داسې ژبه نشه څه امام ته نه ورسي. امام هغسې هستي دی علمنا منطق الطیر، او امام د پرندگانو چرندگانو درندگانو ژبو باندې اشنا د انسانان خو بیله پرېږدوه. ته صرف ارتباط و تعلق درست که امام سره. نن دغې هسته د پاره ما و تاسو موجود یې عزادارو، څغه نما حضرت قاسم علیه السلام دی. ای چا تربیت څه مولا سید الشهدا خپلو لاسو څه وکړي هغه به څومره عظیمه هستي وي. حضرت قاسم علیه السلام تربیت خپله مولا حسین کړی دی. تاسو ته پته دا روایتونه تاسو اورېدلي دي. امام حسن مجتبی شهادت نه واورئ چې 3 کاله و قاسم څه خپل بابا نه پاتې شولو. 3 کالو نه بعد بچی ته تربیت ضرورت پیښیږي. 3 کالو نه ونې سه 14 کالو پورې د سویت 14 کاله حضرت قاسم د مولا حسین لمنې کې تربیت ورته میلو شو. ما تاسو ته د امام حسین مدرسې کې تربیت میلويږي کنه، خو ته چاته ډایرکټ د امام حسین ډایرکټ لمنې کې تربیت میلو شي هغه به څه حیثیت وي، بیا خود فرزند امام هغه به څومره مقام وي. دا هغسې هستی دی عزادارو. لکه څنګه حضرت ابو طالب علیه السلام ته پیغمبر تربیت ابو طالب علیه السلام کړی و، یتیم پاتې شوی و. اندې شان سره مولا حسین د خپل یتیم وریاره تربیت کړی دی. اندایه دی عظمت کی کفی ده. همیشه د پر کله بعد خپل وریاره ته به غاک کول او نامه به نه وتخستله. چی ته نامه نه دی وتخستی، غاک به وتکول ماغه غاک به نامه به وتخستله. څکومه نامه علی اکبر تخستله. غاک به وتکول یا بنیا ما ډیره شیرینه ګرانه زویا ارغختلو به. او حضرت علی اکبر علیه السلام نه کام نه دی بلله. کوم نگاه و نظیر و محبت علی اکبر سره کړی دی، ماغه نگاه و نظیر قاسم ته هم کړی دی. ایدی تاسو ته مصیبو کیا پاته لګیږي. مولا حسین چا سره غویګه میلو کړی دی، بهوش نه دی شوی. عجیبه مینه و قاسم سره. قاسم څه کله رسخته اخیری دوره جوره غویګه، دوره مضبوطه غویګه، دوره مینناکه غویګه ویر کی تریا بهوش شي وریا ریا بهوش شي. دا بیل منزل دی، دا د مینې محبت بیل منزل دی. مولت شاهزاده علی اکبر علیه السلام خپل زوینه کام نه دی بللی. چې ته به سفر کې مولا ځان سره ابوالفضل العباس بتللو، حضرت علی اکبر به بتللو، مخ سفر کې به ځان سره شاهزاده قاسم علیه السلام به مولا بتللو ځان سره. دا نمونې دي. او دا هغسې عظیمه هستی دی. څه حسن قرائت دوره روایتو کې رغلی دي. څه قرائت حسن قرائت د شاهزاده علی اکبر داو. څه کله به علی اکبر علیه السلام حسن قرائت کولو، قرآن تلاوت به کولو، خالق بویله څه لحن داودی کی لهجه داودی کی د تلاوت کوي. او څه حضرت قاسم به تلاوت کولو، خالق بویله څه خوش الحانی کی بهترین آواز کی چې انسان مسحر کوي قاسم ده تلاوت کی. مسجد نبوی کی به کله حضرت قاسم علیه السلام قرآن تلاوت کولو، مدینه والا خالق به مسجد نبوی ته راجمع شول، ټول به ویلوړو مدهوش حالات کې. دا د دې معرفت دی، دا د دې قرآن سره الفت وو. او دا معمولی هستی نه دی عزادارو. څو نمونې درته ذکر کوم، تاسو ورو ورو مصایبو طرف ته بیایم. کسا حضرت قاسم علیه السلام که تاسو حسن خلق و سخاوت پهلو وکسوی، ماغه پهلو د سخاوت ورکې ده. کوم مولا علی کې ورکې و، مولا امام حسن کې ورکې و. مولا امام حسن دسترخوان مشهور، د مولا امام حسن یتیم زوی قاسم سخاوت مشهور. سخاوت دوره څه دا واقعیا کتابو کې رغلی دی. څه مور بزرګواره ام فروا څه کله به خونی تاندسې د مرغۍ پرندې کوتارې وغیره راغللې کې بنستلې، بچی به وته روبسل خیالې به وته. بیا به داغه حضرت قاسم علیه السلام څه لږ وټ شولو، خونی کې به بیا لوښي راواخیستلې، یوه لوښي کې به دانې واچولې، بل لوښي کې به اوبه ورته کېږدولې. بهار به صحن کې پرندو ته خوراکونه روزانه کېږدول چې موږ خونې ته پرندې راشي انداسې نستانې نه شي. او دومره مهربان، دومره نرم دیله، دومره سخی چې کله 28 رجب باندې قافله د امام حسین مدینې نه وځي، حضرت قاسم علیه السلام
خپل تره محمد حنفیه پسې ساروي څه کله اوسه میلو شي وته تره یو خصوصي خبره ده سکوم څه کله بیل کی وته څه تره ای مخونی ته ضرور رچا مخونی کی دنیا پری خلی دی مخونی ته پرندې رچی دا پرندې د سوګي تګي پوتې نشي ماغه سلوک ماغه رویا سکومه مولا علی کولا اخیری ټایم کې مولا علی څه کله مسجد ته چی د خپل لور می گلسوم خونی کی مرغوی څه کله مخته ورته کیږي مولا جمله وکي خپل لور ته لورې دغه مرغوي او غام بندوبست به مون ورسته ډیر کوا دوی نه پام ډیر وکوږي ته کې د سپوتې د شي دا غرانه ده دا معمولی غرانه نه ده عزدرانی سید الشهدا ما د تاسو صرف هندس و خیال دغه باندې تفصیلی گفتگو کیږي خو وخت نه زکات واجب نه زنتم اختراب ته صرف یو نقطه څنګه ما تاسو ته قسم مظلومیت د شهزاده قاسم ډیر برجسته بریخي بلا شک و شبه مظلومیاتی دوره ده اسمان ہوتا ده دی مظلومیات اندازہ کیږي اسمان ہوتا رسیږي اما عظمت یان دوره ده شجاعت یان دوره ده متکثر خلقی چې شجاعت پهلو ویلی ورکیږي مظلومیات کې خود مظلومیات پهلو عین شجاعت ده خو شجاعت سو دوی وکسوی شجاعت هم دسه ده چې چوکي دوی شجاعت نه پوسا رتلای نشي دا نقطه به تارس کم کسا تاسو د مولای کائنات شجاعت ډیر ویدلې ده کله جنگ احد میدان کې مولای کائنات د دښنو د مشرکینو پرچمداران یو واسل جهنم کړي ده اب تاسو علماء بیان کړي وي احد میدان کې مولا پرچمدار یاد وسته مخکې جنگو کې بداشه او ته چا به پرچم اوچات کړي پرچمدار ډیر مهم او سمو ته علمدار نه ایو دا علمدار ځکه مهم څه کله علمدار پرچمدار قاتل شوی کنه بشه ټول لخر حوصله به ختم شولا سیمو واشه او جنډا ولویدلا دا جنډا ځکه ډیر مهمه ده مو د پاره دنیا د اعلان دنیا ته اعلان کو مو د پاره د علمدار جنډا ډیر مهمه ده ځکه و چې ته ځکه ستو څه دا جنډا څو پرې بلند ده مو حوصله بلندی دی ایمو دغو جنڈو سر علم و سر زندگی دے دا ایمو ایمان حصہ دے دا تشیع علامات دے دا اسلام پرچم دے خوی دخ پرچم خیال ستلا تقدس خیال ستلا اغای ایمو ذمہ داری دے کسا جنگ احد کی مولا کائنات سے کلا یو کاس یو پرچمدار وصل جہنم کوي آن کسان وصل جہنم کرل مولا کائنات آن علمدار و پرچمدار وصل جہنم کرل اغنا بعد مشرکین وڈر شول پرچم ابو جہل ایو غلام تاویر کرلو څه دا پرچم اوچات کا هغه څه کله اوچات کو هغه مولا ته تیغ کرلو وصل جهنم کرلو هغه نه بعد څه وکړل ایوی خزه تا بنام ارسی وا خزه وخت پرچم ویر کرلو چې دا پرچم به خزه لو سبلند شي هغه مولا وصل جهنم کرلا نو داغه د علی ابن ابي طالب حیثیت ده پیغمبر اکرم یو حدیث کې مولا تی لو حمل رایت المشرکین اهل الارض مولا دی ایچا لقتلتهم اجمعین دی مولا قول مزرد نغلم مولا ایچا دا خو آن پرچم دارو دا خو آن علم دارو کچیر مشرکین ٹول روی زمین باندے چمرا مشرکین دی جنڈے اچھاتی کی پرچم اچھات کی علی لو سب یو یا نشی پاتے ٹول با علی قتل عام کی آفرین وی یو بنشی پاتی مولا کائنات یی دا خو ان کسان وو کچیر ټول مشرکین روی زمین باندې پرچم اوچات کی علی به یو یا پر نه دی دا ما شجاعت مقام دی ځکه او ته پیغمبر اکرم دعا الفاظ دا شی ادا کړی دی پیغمبر ته یا علی رفعت رایت الاسلام ونکست رایت المشرکین یا علی تو ننی مسترگی آس کی کڑلے اسلام سترگی دا آس کی کڑلے تو ننی مشرکینو پرچم سرنگون کڑلو تو نن دے اسلام پرچن بلند کڑلو اعلی اللہ لواءک فی القیامہ یا علی قیامات ریزب ہوئی محشر ریزب ہوئی اے تو پرچم خدای قیامات ریزی کے بلند وگرزاوا قیامات ریزی بس صرف علی پرچم ہی تو بلند بوی قیامات و محشر ریزی ایک یو پرچم دے لواء الحم نوتے ہی پیغمبری صدا پرچم امام ملکیات کے دے علی سلاس کے دے چوگ علی منون کی دی چوت علی پرچم منلے وی چوت علی پرچم نلان دے زندگی تیرا کڑی وی اگا قیامات کی علی پرچم نلان دے رت لائشی
او څټه یوه بله جمله ورته کوي پیغمبر اکرم واعلی الله رایت ولدک فی الدنیا یا علی ای تو زوی پرچم خدای دنیا کې همیشه د پاره بلند وګرځوه. ډېره جوړه جمله ده. دعا د پیغمبر ده. نن څه علم اوچت ده، نن څه علم عباس بلند ده، دا د پیغمبر دعا برکت ده. پیغمبر ده وته یا علی نن تا پرچم اسلام بلند کړلو، قیامت کې تا پرچم خدای بلند وګرځوه، دنیا کې تا زوی پرچم خدای بلند وګرځوه. یاد وساته ای علی زمن حسنین نو، حسن و حسین نو، ویلی حسنین در رسول خدا زمن دی، پیغمبر ویلی دی حسنین ما زمن دی. علی زوای عباس علمدار و علی پرچم کربلا کیا بلند و ننا بلند ہے قیامت پوری بو بلند وی. دا معمولی پرچم نه ده، دغ پرچم ته خود پیغمبر دعا کړی ده. ایدی پرچم پسې پیغمبر دعاوانی ورپسې دي. د علی دیخنو د اهل بیتو دیخنو دا پرچم سرنگون نشي کېدای، دا پرچم نشي ټیټېدلی. ویلې چې کوم پرچم پسې د پیغمبر دعا وي هغه یې څه کله نشي ټیټېدای. اوس زه به دا جمله عرض کړم د تا تاسو خدمت کې یاد وساتئ. څه کسه مولای کائنات جنگ احد کې څه کله هغوی پرچمدار قتل کړل، اخ ټیم کې مولا څه کله قتل کول هغه لښکر سوونو کې و، لخکر سونی کې وو. یا علی تا خو احد کې سونو په مقابله کې پرچمدار او علمدار قتل کړی دی. وی تا المسای حسن مجتبی فرزند ارجمند هغه کمال لري لکاو مجمع کې هغه لکاو لخکرو شمیانو لخکرو علمدار څه قتل کړی دی، هغه قاسم علیه السلام قتل کړی دی. و دا څه معمولی خبره نه ده. کربلا میدان کې حضرت قاسم علیه السلام کوم څه پرچمدار و علمدار د شمیانو و که نه، عباس علمدار څه پرچمدار و علمدار وي هغه موجودګۍ کې د شمیانو لخکر پرچمدار قاسم قاتل کړی دی. دا د حضرت قاسم عظیم شجاعت ده. یو حدیث د عرض کوم ورو مصاحب طرف ته تاسو بیایم. کسا پیغمبر یو حدیث دے سے علی علیہ السلام پٹا کعبہ دے، باطینی کعبہ علی دے پکار دے. دی سره تاسو خپل زړونه ملاو کوئ. او بیا مولا امام صادق حدیث دے ان ابا عبدالله الحسین فی الباطن عرش الرحمن. مولا دی ایت باطن کې مولا حسین د خدای عرش ته ویلی شي. دو عرش الہی دے وړه هستی نه ده، لکه څنګه عرش خپل استنی لري اندیشان سره مولا حسین ته عرش الہی نه ویلی شوی دی، بیا خپل استنی دی. حدیث کې مولا بیان کوي د سه وضو ارکان اربعه، لکه څنګه عرش خدا څلور ستنو باندې ولاړ دی اندیشان سره مولا حسین ته عرش الہی دی، ایدیا څلور ستنی دی. الرکن الاول هو العباس ابن امیر المؤمنین. د مولا حسین عرش اولین استنی عباس علمدار دی. مولا دی ایت دی دویم استنی والرکن الثانی هو علی ابن الحسین. دویم استنی د دغ عظیم عرش الہی ته مولا حسین دی، ایدی استنی دویم علی اکبر علیه السلام دی. دریم استنی والرکن الثالث هو قاسم ابن الحسن. دریم استنی قاسم علیه السلام دی. څلورم استنی والرکن الرابع هو علی ابن الحسین الاصغر. ایدی څلورم استنی علی اصغر باب الحویج ګرځیدلی دی. ډیره جوړه نکته مده ته عرض کړله. مولا حسین عرش تک رسیږي دغو څلورو ستنو زرې سبې رسیږي. دا ستنی که وپېژندوئ دوی ستنو سره توسل وکړئ معرفت حاصل کوی عقیدات موین مولا حسین عرش ته رسیدای شوی. حضرت قاسم علیه السلام ذکر دی عزادارو. نن د مولا امام حسن مجتبی یتیم زوی قاسم ریزه دی. هغه عظیم هستی څه شجاعت دا مقام دی. سره بیوه جمله درته کوم. تاسو اورېدلي دي څه ځنه علما یې څه قاسم علیه السلام آس باندې خپله مولا سپور کړلو. ځنه روایتو کې داسې دي څه نه پیدل ووتلو میدان ته،
پیدل ووتلو. دا شته دي کتابو کې. خو حیران شي انسان څه کوم یو صحیح دی، خو دې یو صحیح روایت داسې میلویږي طبري ذکر کړی دی، څار دواړه سیخیږي اوس دوې خبرې. مولا امام حسن مجتبی څه کله صلح مرحله راغله، ځنه ظالمانو مولا حسن خیمې باندې حملې وکړلې، چا جنماز یوللو، چا مولا حسین خیمه یولله. ایوه ظالم محمد بن اشعث نمیږي، هغه مولانا آس بوتللو. مولا آس محمد بن اشعث ور سره و. کربلا میدان کې معرکې کې لسم ورځې اندا محمد بن اشعث مغه واس باندې سپور دی. مولا امام حسن هغه واس محمد بن اشعث ور سره و. مولا امام حسین خپل وریره قاسم ته اشاره وکړه، ما قاسم وریره خپل علوي شجاعت وخیا، هغه واس چې دا ظالم ور باندې سپور دی، دا د تا بابا حسن مجتبی آس دی، لکه دغه ظالمانو ته وخیا چې ما بابا بوستل نو ویرشا اول واسو نواخلا بیا راشا اندغ واسنی حمله وکا. قاسم دور شجاعت سرا پیدل میدان ته وتلو، محمد بن اشعث ته شکست ویر کړلو، ای بابا واسه ته نو واپس را وستلو. دا د قاسم شجاعت د قربان مشم، معمولی هسته نه ده. څه کله میدان ته ووتلو، ارزق نمی هغه شمی څه د شمیانو لښکر سپه سالارو علمدار و و زمانه و یو زوای و تواصل جهنم کړلو. هغه نه بعد ارزق شمی ځان ته پیغور ګڼلو، قاسم ته خپله مقابلې ته راووتلو. هو قاسم ایوه ګزار سره ایوې حملې سره ارزق نمی هم واصل جهنم کړلو. دي ته د قاسم نه یایي څه عباس موجودګۍ کې د شمیانو لکاو لښکر سپه سالار واصل جهنم کړی دی. وړه هستی نه دی حضرت قاسم علیه السلام، معمولی ہستی نہ دے قربان مشم. سن 48 ہجرہ 7 شعبان المعظم باندے کلا حضرت قاسم علیہ السلام دنیا تروشی ماں سے معصوم بچائی وی، مور کوت کی رخستی وی، دوی درې ورځې تیری شوی وی. خپل مولا آقا امام حسن مجتبی ته راوړي، کوت کی ویر کی مور پریشان وی. امام حسن ته وا جمله وکي او تی مولا جان زوای د کله نه دنیا ته راغلی د دوی درې ورځې کیږي، شودې د نه چیکي، شودې د نه چیکي، زه ډېر ورته خفه یم. چې کله دا خبره ورته وکړله، امام حسن مجتبی سترګو نه کار ته اوښکې روانې شولې، په ژړا شولو. یوه جمله یې ورته وکړله، ورته یې څو مې فروا مه خفه کېږه، سبا نسته به تا وړوکې زوای شودې په چیکلې کې وبې چیکي. ورته یې ویلې مولا جان نن ورځې پورې ویلې نه چیکي، ورته یې نن د 10 عاشورا ورځ ده. ډېره جوړه جمله ده، ډېره جوړه جمله ده چې چا معرفت وي. نن د 10 عاشورا ورځ ده، ما سي 10 ورځ نه ورغلي، ما سي کربلا نه وشوي. قاسم شودې نه چیکلې، قاسم 3 ورځې تګې کربلا د پر انتظار کې ده. دا هغه هستیانی دي، دوی دوره معرفت دلته وړوکې غوټ نشته ده. پیغمبر به کله کله اصحابو بچی وړه وړ څه تازه دنیا ته راغلي هغه به جمع کول، کله به 10 ورځې راغله بیا به ورته ویل 10 ورځې دا مور ته شودو ته ما ورنږدې کوئ. ویلې دغې ورځې اما المسای کربلا کې 3 ورځې تګې به شهید شي. خالکو ذهنونه به ورو ورو تیرول. عزادارو اجرکم علی الله. عزادارو تاسو وضو وکړلو، تاسو سترګو وضو وشول، خو ورو ورو مزه ورو ورو مخته بیایم. عزادارو کومو بچای څه یتیم وي که نه، یتیم بچي ژړا دپاره چوک نه وي. عزادارو یوه جمله درته وکړم، چا څه پلار زنده وي هغه ژړا دپاره پلار موجود وي، جنازې دپاره پلار موجود وي. کوم بچای څه یتیم شوی وي هغه پلار چونکې موجود نه وي، ژړا دپاره یې دوره چوک نه وي. عزادارو قاسم باندې ځکه وژړوئ چې قاسم بابا حسن مجتبی کربلا کې نه و. عزادارو دا روایت مخبل لیدلې ده. ام فروا سلام الله علیها یو ورځ خوب ولیدلو، خوب کې کسي یو ډېر ښکلی بوټی ډېر ښکلی تک سور ګل ورکې شوی دی. ام فروا بیبي چې زه لاړم چې دا ګل راوشي کوم، ما ډېر خوښ شوی و. چې کله ګل پسې ورنږدې شوم مار شکولو، تیز باد راغللو، ګل یې ځمکې ته راوغورځولو. چې کله ګل ځمکې نه پرېوتلو بیا اوسې ویرغلم چې دا ګل راواخم ځمکې نه اوچت کړم. چې کله ورنږدې شولم تیز باد راغللو، ګل و پاڼې ورژېدلې.
ای څه کله غواړم څه پاڼې راټولې کوم ای څه وملیدو څه اقا مولا حسین مو راغللو دا ټولې پاڼې خپله راټولې کړلې ایوای و پاڼې سینې سې ونیولله حیرانه شوم خوب نه راپاڅېدم ما ورمنې شریکة الحسین بیبي ته ولیا بیبي ته خوب بیان کړلو څه لږ ته مولا ته یې ما خوب بیان کا ای څه کله ورمنه راغلله مولا حسین ته یې ویله څه ام فروا بیبي خو یې مو اندیارې خوب لیدلی دی ای څه مولا حسین سترګو نه کار ته اوښکې روانې شولې ای قاسم شهادت ورته بیان کړلو ورته یې د خورې پام کوه ای واندیارې ته یې قاسم شهادت بیان نه کی ویلې قاسم یتیم دی یتیم شهادت و مظلومیت بیان نه کی مور ته کنې مور به زړه ورته ټینګ نه کی عزادارو لسم ورځه ده یو شهید میدان ته ځي خو یو وخت داسې راغللو څه مولا ته خپل وریره قاسم ودرېدلو ورته مولا ما ته جنګ اجازت راکړه ای څه سر نه خپو پورې سترګې ورته وغړولې ورته ما قاسم وریره ته خې ما ورور حسن نه ښکوي ما خو حسن دامه در باندې کیږي ما ورور دامه در باندې کیږي قاسم وریره هر چوک میدان ته ستوای شم خو تا نشم ستولی عزادارو اجازت یې نه ورکړلو خیمې ته لاړلو پریشان دی خو بیګا څه کله ابوالفضل عباس علي اکبر سه ولاړو عجیبه مکلمه شروع عزادارو یې درو کسانو منځه یې څه علمدار دی یې څه ټولو نه اول به صبیل میدان ته زه څم یی څه اکبر دی څه نه ټولو نه اول به میدان ته صبیله زه څم قاسم ورته ودرېدلو مخ ته ورته یې اکبره ته میدان ته اول ځکه ما ساتې تا واجنبې بابا حسین سترګو نظیر ختم شي علمدار ته دی علمدار اترا ته میدان ته صبیله ځکه ماڅه ای تا واجنبې ای مولا حسین ملیا موته شي زه خو یتیم یم اول به زه لاړ شم ای ما واجنه نه مولا ملیا متیږي نه سترګو نظیر کمیږي عزادارو کله دا جمله وکړله مولا ورته سترګې غړوي امام حسین ورسې نږدې راغللو قاسم یې غوږې نه ونیوللو قاسم وریرا تی ما د نور نظاری ما زړه ټوکړای تو سای مو ملامتیږي تو سای مو نظیر کمیږي عزادارو څه کله اجازت نه وته ملويږي خیمو ته روشي سوچ وکي څه مو ته خو بابا یو تعویذ اهل کله و څه کله تعویذ خلاص کی هغه ټکی ورکی وکسي مولا ته بیړي بیړي سروشي مولا لګ د خات خو بړو کا څه کله مولا نظیر بو چي عزادارو یی څه خات ماچی کی مولا کلا کا پښړوشي یی څه قاسم ته وای مو قاسم وریرا خیمو ته لوړ شه مور سره سختی وکا عزادارو بیبیانو سره سختی وکړه خو څه کله مولا ته راولو جملې د تکوم عزادارو مولا څه کله جوړولو یی څه خویاندو ته ویله خورې لک تبرکات صندوق خو راواخله کله راواخستلو قاسم دورا وړا ځوانیوا څه قاسم باندې جنگی لباس نه راتللو یی څه مولا حسین امامه ورنی ویلا یی څه د لباس ورنی واچولو لکه یو ودګنای جوړوي قاسم ود جمو کې تیار کړی دی ویلی عزادارو مولا ته پاته وه چې قاسم مور یو ارمان دی کاش کې زوی مو واده کړی وی اجرکم الله عزادارو نن د قاسم مور ډیره جوړېدلې ده نن حسن مجتبی ډیر جوړېدلې ده ای څه کله قاسم تیار کړلو هر چا باندې مولا شملې والی دي خو مولا چا باندې حجاب نه دی کړی قاسم دوره ښکلی و قاسم دوره حسین و مولا ونې حجاب وکړلو ویلې مګه دښمني نظیر نه کی عزادارو څه کله مولا ته راووتلو اخري غوږه څه کله ویر کړله جمله داسې راغلې ده مولا دوره ټینګه غوږه ویر کړله څه کله مولا غوږه ویر کا مولا یا په ژړا شولو قاسم په ژړا شولو ادواړه بېهوشه پرېوتل عزادارو قاسم میدان ته لاړلو یو شمي واصل جهنم کړلو څه کله ښه شجاعت سره وجنګېدلو یو وخت داسې راغلل عزادارو څه قاسم زین باندې نشو پاتې څه کله قاسم
قاسم زین نظمکې ته راغللو. قاسم ازدور یوه جمله درته کوم، قاسم څه کله زین باندې او قاسم نومېدلو، څه کله ځمکې ته راغلی دی بیا قاسم نه نومېدلو، بیا تقسیم شوی دی. ویلي ازدارو څه کله یې تره ته غږ وکړلو مولا امام اداد ته راورسېږه، ایڅ مولا حسین دوره بیړي بیړي سا ای قاسم په منډې ووتلو، بیړي سه ووتلو ازدارو. څه کله دیخنو د مولا حسین غصه ولیدله، غیرت و شجاعت یې ولیدلو، لښکر تور په تور شولو، مشرق ولا مغرب طرف ته، مغرب ولا مشرق طرف ته، ای قاسم جنازه پیماله شوله. زدارو متهم پاتې د څو جملې درته کوم، کرارې کرارې سه وژړه، خیر دی تسلی سه وژړه. زدارو یوه جمله داسې درته کوم، کربلا کې دوې جنازې پیمالې شوي دي، یوه د قاسم جنازه وه، یوه د زهرا زوی حسین جنازه وه، خو دوی کې ډېر فرق دی. زدارو قاسم مولانا هم مظلوم دی، ویلې ای مولا جنازه شهادت نه وروسته پیماله شوه، قاسم جنازه زنده زنده پیماله شوله. زدارو مولا څه کله راغللو مقتل ته، یوه جمله داسې علماو بیان کړي دی، وځایه د قاسم غږونه کېدل، مولا اباو ته وغوړوله. زدارو څه کله ابا کې جنازه راټوله کړله، کله یې ابا کې جنازه راټوله کړله، مولا څه کله جنازه کوله، قاسم بډي ځواني وړه وه زدارو، خو څه کله پیمال شوی دی، ځواني یې دوره لوړه شوې دی، مولا د جنازه نشي اسکولی. زدارو څه کله جنازه خیمو ته راوړله، هغه وینو سرنګینه جنازه، هغه ټوکې ټوکه شوي جنازه، لږ صبر وکړئ لږ صبر وکړئ. زدارو اخري روایت ته پیل کوم، څه کله جنازه خیمو ته راوړله، هېڅ ټولې بیبیانې راغللې، مولا غږ وکړلو د قاسم مور او مې فروا ویلي نشته دی، له قاسم موره وغواړئ. زدارو څه کله یې قاسم موره وغوښتله، جنازې ته کېنستله، هېڅ دوره باحیا دوره معرفت نه ډاکه وه، ای مولا په مخ کې قاسم نه جوړېدله. زدارو یوه جمله یې وکړله، دغې ته زه ډېر جوړېدلی یم بیګا، ما څه لیدله زه یې ډېر وجوړولم. زدارو قاسم مور یوه جمله وکړله جنازې باندې، مولا ته دي یعقوب بادشاه یوه تقاضا درنه کوم، یو سوال درنه کوم، ما ته یې د قاسم وینو سه رنګینه کورتا ما ته راکړه، لږ ما ته یې قاسم کمیس راواخله. زدارو هېڅ ورمنه نه وتله، مولا حسین قاسم والا کمیس را ټول کړلو، ورمنې ته یې ویر کړلو، ای قاسم کمیس باندې څه کوي زدارو؟ ام فروا بیبي څه وکړل، هغه د قاسم ټوک ټوک کمیس یې راواخیستلو، یوه ټیکري کې را ټول کړلو، ځان څه یې نیولی دی، خیمې سامانونه تلا شول، ای قاسم مور سه، ای قاسم خط ورسره دی، ځان څه یې کوفې ته یوړلو، شام ته یوړلو، یو کال ورسره و. کله څه شام نه رهایي میلاو شوله، قافله واپس مدینې ته راغلله، ټولې بیبیانې خپلو خونو ته لاړلې. ای قاسم مور څه وکړل، حسن مجتبی قبر ته راغلله. زدارو حسن مجتبی قبر ته راغلله، هغه خط یې راواخیستلو، ای قاسم والا خط مولا حسن قبر نه وغوړولو، مولا ای قاسم ناخ کمه ده ته راوړی دی.